الذين أنعمت عليهم بدل من الأول بدل الكل. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ دری خبری بیانی د دې آیت کریمه تفسیر کی. اول د دې آیت ربط مخکې آیت سره څه دی؟ دا به بیان شي بدل من الاول بدل الکل نه تر دغه ځای پورې. وقیل الذین انعمت علیهم الانبیاء، دویم باس منعم علیهم کم خلق دی، مصداق د منعم علیهم سوک دی. دا به وقیل الذین انعمت علیهم الانبیاء درې اقوال او رائے به پکې ذکر کی. دیم بحث صراط الذین انعمت علیهم کې یو قرت او د انعام معنی او اقسام. دا به قریه صراط من انعمت علیهم نه تر اخره پورې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پورې ذکر کی. اول بحث ربط د صراط الذین انعمت علیهم د ما قبل سره دو طریقو سره دی، بلکې درې طریقو سره. یوه طریقه دا ده چې کوم علامه بیضاوی بیانوي هغه دا ده چې صراط الذین انعمت علیهم بدل الکل دی د اهدنا د صراط المستقیم نه، او د بدل او د مبدل منه مصداق یوي مناسبت واضح شو. ځکه بدل خو عبارت د مبدل منه نه، جانی زیدون اخوکا. دویم ربط دا دی چې مخکې بیان د صراط مستقیم وشو، اهدنا الصراط المستقیم. اوس د صراط مستقیم دو صفتونه ذکر کوي، یو ایجابي صفت دی او یو سلبي صفت دی. ایجابی صفت دا دے صراط الذین انعمت علیہم، سلبی صفت دا دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دریم ربط مخکې د مومنانو او د موحدینو د طرفنا مطالبه د صراط مستقیم وشو، اهدنا الصراط المستقیم. گویا کہ مخکې آیت کې بیان د صراط مستقیم ہو، دی آیت کریمه کې بیان د سالکین او د حالکین او د صراط مستقیم ذکر کوي. صراط مستقیم کې دو قسمه خلق دي، څه خلق سالکین دي او څه حالکین دي. کم خلق چې په صراط مستقیم تللی هغه سالکین دي، کامیاب دي. صراط الذین انعمت علیهم کې دغه ذکر دي منعم علیهم. کم چې د صراط مستقیم نه منحرف شوي دي، د افراط او د تفرید ښکار شوي دي، هغوی حالکین دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سره هغه ذکر کوي. دا درې طریقې د ربط شوي. دی وایي بدل من الاول، دا صراط الذین انعمت علیهم بدل دی د اول نه چې صراط الصراط المستقیم دی. بدل خو څلور قسمه دی، دا کم یو بدل دی؟ دی وایي بدل الکل، بدل الکل دی. بدل الکل دی ته وایي چې مصداق د مبدل منه بعینه مصداق د بدلی. دا خو که مصداق بعینه هغه دی چې کم د زید دی، وهو فی حکم تکریر العامل. او دا بدل په حکم د تکریر د عامل کې دی، گویا کہ عامل مکرر شو. څنګه؟ اهدنا الصراط المستقیم، گویا کہ دس شو اهدنا صراط الذین انعمت علیہم، عامل ورسره مکرر سکر. عامل ورسره ولی مکرر کیږي؟ من حیث انه المقصود بالنسبت، د دې حیثیت نه چې دا مقصود بالنسبت دی، او مبدل منه توتیه او تمهید دی ذکر د بدل تا. تاسو ویل دي کنه؟ نو فائدته سره اعتراض د پکېږي.
خلاصه د اعتراض دا چې مصداق د مبدل منه مصداق د بدل یو شو نو بیا دو کرته گویا که یو شی ذکر سه د منعم علیهم اهدنا الصراط المستقیم او صراط المنعم علیهم مصداق د دوړو یو دی نو دا تکرار شه او تکرار خو طالبان وی دا شنی دی تکرار یې نو ولې وکړو دې جواب کوي چې د دو فایدو دپاره دا تکرار وکړو یوه فایده دا چې تاکید پکې راشي یو شی چې دو کرته ذکر شي نو موقت کیږي که نه وفائدتو یو فائدہ التوکید توکید دے دے تکرار فائدہ توکید دے یو دویمہ فائدہ صدا والتنسیس علی ان طریق المسلمین هو المشهود علیہ دا دویمہ فائدہ دا منعم علیہم نخو مراد مسلمانان دی مخی تی مبدل منہو ذکر کا چس صراط المستقیم دے اشاره دی خبرې ته وکړه چې د منعم علیهم دا صراط چې کومه ده دا متصفه په استقامت سره ده الصراط المستقیم که نه دغه صراط مستقیم د چا سره لاره ده د منعم علیهم لاره ده نو تا ته آګاهي درکړه چې د منعم علیهم په لاره لاړې گویا کې په مستقیمه لاره لاړې او که داسې ویلي وی چې اهدنا صراط الذین انعمت علیهم نو صرف یوه خبره پیدا کېده هغه دا چې خدای د منعم علیهم لاره راته وښایي چې هغه مستقیم متصفه په استقامت ده او که نه ده دا به بیا نه معلومېده اوس دا معلومه شوه چې د منعم علیهم لاره هم راته وښایي او هغه خو متصفه په استقامت هم ده پې پوه شئ که نستی او که داسې ویلي وی چې اهدنا الصراط المستقیم بدل یې ورسره نوی ذکر کړی مونږ ته صراط مستقیم باندې مونږه کلک کا نو بیا به پته نه لګېده چې دې صراط مستقیم باندې نور خلک هم تللي که نه دی په ځان لځي پې پوه شئ نو صراط الذین انعمت علیهم ورسره ذکر کړه چې په دې لاره نور خلک تللي په مزو سر شوي دي انعامات پې شوي دي نو ترغیب یې ورکړه چې صراط مستقیم کې خو فایدې دي مزې دي پکې والتنسیس او تصریح دا علا په دې خبره باندې چې ان طریق المسلمین لاره د مسلمانانو هو المشهود علیه بالاستقامت هغه مشهود علیه بالاستقامت دا په هغې د استقامت ګواهي شوې ده خدای د طرفه چې اهدنا الصراط المستقیم علی اکد وجه و ابلغه په مضبوطه وجه سره او په بلیغه وجه سره مضبوطه وجه داره چې تفصیل پکې دی بعد الاجمال اجمال پکې څه دی اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کې یو ښه صفت دی چې څوک پکې لاړ شي نو مزې کوي او چې څوک پکې نه ځي نو هغه لیوان او زمري په لاره کې خوري کندو باندې سر شي او تباه شي دا پکې شته صراط مستقیم کې که اهدنا الصراط المستقیم کې خو دا ذکر کړه که نه اجمالا چې هلاکت هم پکې شته او نجات هم پکې شته نو صراط الذین انعمت علیهم کې اوس تفصیل ذکر کوي چې صراط مستقیم کې ته صراط مستقیم دغه طریقه غواړم کومه طریقه چې نجات راته حاصل شي هغه طریقه نه غواړم چې غیر المغضوب علیهم چې سړی پې هلاکېږي نو دا به تفصیل بعد الاجمال شي او تاسې پوهېږئ چې تفصیل بعد الاجمال څومره اوقع پې نفس دی لأنه جعل كالتفسير ځکه دا صراط الذین انعمت علیهم داسې شو لکه تفسیر چې والبیان له او بیان د هغې دپاره فکأنه من البین گویا کې دا داسې ښکاره ده الذي لا خفا فی چې په هغې کې خفا نشته چې ان طریق المستقیم چې مستقیمه طریقه ما هغه ده یکونو طریق المؤمنین چې هغه وي طریق المؤمنین د مؤمنانو لاره دا داسې واضحه ده چې هېڅ خفا پکې نشته کومه خبره واضحه ده چې د مستقیمه طریقه د مؤمنانو طریقه ده پې پوه شئ که نه ځئ کم شی چې واضح او هغه ورته بدل جوړ وقیل الذین انعمت علیهم الانبیاء وقیل اصحاب موسی و عیسی علیهم السلام قبل التحریف والنسخ دا دویم بحث دی الذین انعمت علیهم مصداق څوک دي دی وایي درې قوله دي پکې یو قول خو مخکې ذکر شه ستاسو خیال ورته نه پوه پې نه شوئ خو ذکر شه والتنسیس علی ان طریق المسلمین هو المشهود علیه انعمت علیهم نه د مسلمانانو لاره مراد ده د مسلمانانو یو قول دا دی
دویم قول دار چې الذین انعمت علیهم الانبیاء دي. دریم قول دار وقیل اصحاب موسی، چاویلی دي چې اصحاب د موسی او د عیسی علیهم السلام مراد دي قبل التحریف والنسخ، د تحریف او د نسخ نه مخکې. تحریف پکې نه و شوی، نسخ پکې نه و شوی، د هغې نه مخکې د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام ملګري مراد دي. پې پوه شئ که نه؟ دا قبل تحریف دا د موسی سره لګېږي او النسخ دا د عیسی سره لګېږي. ښه پې پوه شوئ؟ ځکه د عیسی د موسی علیه السلام دین د عیسی علیه السلام پورې محرف شوی و او د عیسی علیه السلام نه وروسته زموږ پیغمبر راغی نو د هغه دین منسوخ شو. خو صحیح او راجح قول دا دی چې دا انعمت علیهم مصداق فروق اربعه دي، کم چې سورة النساء 9 آیت کې ذکر دي. کم ځای کې ذکر دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیین، صدیقین، شهداء، صالحین، دا فروق اربعه شو. نو دین انبیاء او صحابه مراد شو. منعمه موږ دعا کو خدای د پیغمبرانو او د صحابه په لارم برابر کړي. دا په مانځه کې وایي صحابه او لاره باندې برابر کړي. دا یو فرقه خو د پیغمبرانو شو من النبیین، او دا درې واړه نورې فرقې چې کومې دي دا د صحابه دي. صدیقین نه مراد صدیقین دي په صحابه کې چې راس الصدیقین و رئیسهم ابوبکر الصدیق. او د شهداو نه مراد څوک دي؟ عمر، عثمان، علی، دا شهدا دي کنه والشهدا. او د صالحین نه مراد عام صحابه دي، نو ټول صحابه. پوه نه شئ؟ نو موږ وایو خدای د پیغمبرانو او د صحابه لاره ته وښیي. پوه شئ؟ سنت چاته وایي؟ د پیغمبر لارې ته. او جماعت چاته وایي؟ د صحابه. جماعت نه د صحابه مراد دی. نو موږ ځان له څه وایي؟ اهل السنت والجماعت. اهدنا الصراط المستقیم. مونږ کلک کې په دې مستقیمه لاره، صراط الذین انعمت علیهم، د اهل سنت والجماعت لاره. تاسې په دې خبره پوه شئ که نه شئ؟ اهل سنت والجماعت خو ټول خلک وایي چې مونږ یو که نه. بریالین هم ځان اهل سنت و جماعت وایي، الف لام ورسره نه وایي. تاسو کتلي دي اهل سنت و جماعت؟ نه شوئ پوه. هغوی له دا زمونږ غوندې ملیان وهابیان ښکاري. زمونږ چې د وهابیانو سره کوم ملیان مناظرې کوي او لانجې ورسره کوي، هغوی له هم دوی وهابیان وایي. ډېره ناانصافي کوي. هغوی اهل سنت دې ته وایي چې په 40 ورځې د مړي پسې حلواګانې خوري او خیراتونه. او چې ودې ویل چې اسقاط شریف مروج بدعت دی او میلاد شریف مروج بدعت دی، وایي دا وهابي دی. تاسې په دې پوه شئ؟ خو اهل سنت والجماعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اهل سنت څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي ما انا علیه و اصحابی، په کومه طریقه زه یم او زما صحابه دي. او نبی علیہ السلام فرمایي خیر القرون قرنی. قرنی کومې زمانې ته وایي؟ قرنی د ابوبکر، عمر او د عثمان او د علی زمانې ته وایي. د نبی علیہ السلام او د خلفای اربعو زمانې ته قرنی وایي. قاب کی اشاره د زمانې د صدیق ته، را کی اشاره د زمانې د عمر ته، نون کی اشاره د زمانې د عثمان ته، یا کی اشاره د زمانې د چا ته؟ د علی ته. خیر الامور قرونی قرنی. دا شیعگان مرداران بیا صحابه ولا بدرت وایي، کافر ورته وایي. ابوبکر صدیق ته کافر وایي. پې پوه شئ؟ عمر لی وایي که نه؟ عمر له زمونږ یو خپلوانو ډېر ناپوه و، هغه شیعګانو سره ګیر شوی و. هغوی د شیعګانو سره جګړه کړې وه. شیعګانو عمر ته کنځلې کړې وې. نو ده ورته ویلي چې علي شما به یکجو نمیگیریم. پوه شئ احمده؟ پوه شئ؟ و ستاسو علي په 1 روپۍ هم نه اخلم. نعوذ بالله. نو د هغه دا خیال شوی و
چې دا عمر زمونږ دی ځکه دوی راته یادوي او د علي د دوی دی علي په هغوی ته ورکړی او علي زمونږ دی که د هغوی دی دا ټول زمونږ دي که موږ اهل سنت والجماعت ټولو صحابو ته د عزت په نظر ګورو علي که د هغوی وی علي رضی الله تعالی عنه حدیث روایت دی چې متعه اسلام کې نشته تاسو مشکات کې ویلو ثاني کې که او هغوی د متعې قایل دي صیغه ورته وایي ما استاد صاحب نه اورېدلي دي هغه به ویلي زه ایران له تللی وم دا ملګري ایران کې کور دی دته به پته وي هغه چوکې خلک راوایي چې حاجي صاحب صیغه می کونی و بیا وایي متعه می کونی متعه دا خلک خو په صیغه نه پوهېږي و بیا وایي چې حاجي زنا می کونی داسې ده که نه ده استاد صاحب نه مې دا اورېدلي وو چې دومره مطلب دا چې ښکاره دا کارونه کوي د علي د هغوی نه دي مونږ علي زمونږ دی علي رضی الله زمونږ دی وقرئ صراط من انعمت علیهم دا دویم قرت بیانوي صراط الذین انعمت علیهم یو قرت کې د الذین په ځای من راغلی دی من موصوله صراط من انعمت علیهم صراط من انعمت علیهم والانعام ایصال النعمت د انعام لغوي تحقیق کوي او د انعام اقسام ذکر کوي انعام مصدر دی څه ته وایي ایصال النعمت چاته ښه حال رسول وهي دا نعمت په اصل کې الحالة التي هغه حالت ته وایي یستلذها الانسان چې انسان د هغې نه خوند اخلي دې ته نعمت وایي فاطلقت اطلاق به وشو لما یستلذه علی ما یستلذه په هغه لام په معنا د اعلی سره په هغه څه باندې یستلذه چې دی خوندور ګڼي دته څه مزه ورکوي نو اطلاق بیا په هغې وشو او دا نعمت بکسر نون ماخوذ دی من النعمت بفتح النون د نعمت نه ماخوذ دی نعمت څه ته وایي وهي اللین نرموالی ته وایي او چې سړي باندې انعامات دي که نه طبیعت برابرې نرمي ونعم الله وان کانت لا تحصا د خدای نعمتونه اگر که لا تحصا په ضبط کې نه راځي کما قال لك الله فرمایلی دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچره تاسو شمارئ نعمتونه د الله تعالی په ضبط کې به رانولئ خو بیا هم تنحصر فی جنسین منحصر دی په دوو جنسونو کې دنیوي او اخروي او ته دنیوي نعمتونه وایي بل ته اخروي نعمتونه وایي والاول دنیوي نعمتونه دوه قسمه دي موهبي او کسبي موهبي هغه چې د الله په ورکړه سره درکړل شوي دي ستا د کسب پکې هېڅ دخل نشته دې ته موهبي وایي کسبي هغه دي چې ستا په کسب سره راغلي دي الله درکړي دي خو ستا د کسب پکې دخل شته والموهبي قسمان موهبي په دوه قسمه دي روحاني او جسماني خدای موږ له راکړي دي خو زمونږ تې غوښتې نه دي زمونږ پکې کسب نشته خو هغه روحاني دي که نفخ الروح پیه لکه پوکول د روح پیه په بدن د انسان کې و اشراقه بالعقل روخانه کول د دی روح دی بالعقل په عقل سره دا خدای موږ غوښتي چې عقل راکړي وما يتبعه من القوا هغه چې دی پسې دی قوا لکه فهم فکر نطق شو دا ټول روحاني نعمتونه دي او موږ د خدای نه دي غوښتي خدای موږ له راکړي دي و جسمانی دی بلکه تخلیق البدن لکه ستا بدن صحیح سالم پیدا کول والقوا او هغه قوت الحال فيه چې حائل دی فيه را کته شوی دی په دې بدن کې ستا طاقت والهیئات هغه صفات العارضه له چې عارض کېږي دې بدن ته من الصحت صحت و کمال الاذان اندامونه پوره درکړي دا څومره ښایسته څیزونه موږ له خدای راکړي دي غوښتې دي تاسو چې ویل هزې دپاره سوچ وکئ که زمونږ دا سترګې دې سټ کې وی نو بیا به بدن څنګه به ښکارېدی ښه به ښکارېدی سر به دې روان به داسې وي او سترګې به دې اخوا وي بیا به څنګه تلې یو منټ تاسې سترګې پټې کوئ سوچ وکئ
چې دا پوزه لږ دوی د ګوتې عمر لږ ورپاس وی دغلته پوزه دې نښتې وی نو ښه به ښکارېدی که بد څومره بد به ښکارېدی که دا خوله چې کوم ځای کې ده چې د دې نه لږ ور اوچته وی بیا به څه وی دا ټول جسمانی انعامات دي بغیر د کسب زمونږ نه خدای راکړي تاسو خدای نه غوښتي دي چې خدای صحیح سالم بدن راکړي بغیر د غوښتو نه راکړي دي او د خدای نه به دا سوال کوو خدای دا ټول څیزونه دي بغیر د غوښتو نه راکړي دي او مغفرت سره د غوښتو نه راکړي دا چې غواړو مغفرت او بخښنه سره د غوښتو نه راکړي والکسبی او دویم کسبی دی کسبی کم نعمتونه دي تزکیت النفس تزکیه د نفس دا د رذایلونه اخلاق حمیده ځان کې پیدا کول اخلاقی رذیله ځان نه لرې کول وتحلیتها چې ښایستی کې بالاخلاق په اخلاقو حسنه سره والملکات الفاضله په تبایف عمده سره وتزیین البدن او بدن ښایسته کې بالحیات په حیاتونو المطبوعه چې کوم ستا طبیعت کې خدای پیدا کړي دی او تا خراب کړي دي والحله المستحسنه او په صفتونو ښایسته حلا جمع د حلیتون دا صفت ته وایي وحصول الجاه او د حصول د جاه او د مال نه لرې کې پې پوه شئ جاه او مال د حصول دا چې کوم دغه دی دا ترې لرې کې دا ډېر مرض دی که نه جاه پرستی او مال پرستی والثانیه دویم نعمتونه اخروي دا دی ان یغفر چې ده ته وبخلی شي ما هغه څه پرته منو چې کمې بیشی د ده نه شوی ویرضا عنه خدای د ده نه راضي شي ویبوئه او ده ته ځای ورکړي په اعلی علیین کې مع الملائکة المقربین د ملائکو مقربو سره ابد العابدین همیشه په همیشهو کې دلته خو صراط الذین لاره د هغې کسان انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې د دې نه کم نعمتونه تی مراد دي وایو مراد قسم اخیر دی چې اخروي نعمتونه دي وما دنیا کې د هغه نعمتونه مراد دي یکون وصلة الی نیلی چې هغه واسطه وي حصول د نعم اخروي او د پاره من القسم الاخیر دی رستنی قسم کې رستنی قسم چې بس حاصله هغې دپاره وسیلې هغه ټول مراد دي فإنما دا ذلک یشترک فی المؤمن والکافر دې نورو نعمتونو کې خو مؤمن او کافر سره شریک دي که نه ته خو داسې خصوصي نعمت غواړې خصوصي اخروي نعمت دی درود شریف ولو